سره په الیپور کې او خصوصا په یونین کونسل کانجو کې منسٹر مرشد صاحب د ګیس په مد کې 100 روپۍ منظوري کړې دي سر، او په کم ځای کې کار شروع دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په یونین کونسل کانجو کې خصوصا چې کوم دی نو په دې ټینیور کې د اکتوبر 2018 نه زما پوسټینګ شوی دی. دا وخت نه دې ټایم پورې 26 کیلومتر کار شوی دی. سپکې هم کار روان دی او په دې کې چې څومره هم سټریټس دي مونږ میکسیمم سټریټس کور کړي دي، لږ ډېر سټریټس پاتې دي، هغه به انشاء الله مونږ کور کړو. د دې نه علاوه د یونین کونسل کانجو سره چې نور کم یونین کونسل کابل د هزاره، علیګرامه او ګلجبه په دې علاقو کې هم مونږ د اوسه پورې تقریبا 40 میلیون پورې کار کړی دی. او په دې کې په کابل کې مونږ 22 کیلومتر دی، په علیګرامه هزاره کې 19 کیلومتر، په ګلجبه کې 9 کیلومتر دا کار کمپلیټ شوی دی. په دې کې کنیکشن په دې ټولو علاقو کې شروع دي. او د دې سره سره کم سټریټس چې پاتې دي، کمې کوڅې پاتې دي، اب هم انشاءالله زر تر زره مونږ کور کوو. پای کې هم کار روان دی. سر په یونین کونسل کانجو کې چې کم کار روان دی نو په دې کې ډېر خلک دا شک و شبه کوي چې دا کم کار چې کېږي نو دا د پی ټي آی د ورکرانو په مرضۍ باندې کېږي. آیا دا خبره صحیح ده سر؟ نه بالکل، دا خو داسې دې کې هېڅ قسم څه حقیقت نشته. دا کله چې دا بنیادي خبره دا کله چې یو سکیم منظورېږي، پروجیکټ منظورېږي، اول کې چې تاسو ما څنګه وایي چې منسټر صاحب زموږ د ډپارټمنټ سره میټینګ وکړو، بیا د هغې نه بعد چې میټینګ وشي چې دې علاقو کې ګیس پکار دی، دا یې نه ویلي په کانجو کې په دې سټریټس کې ګیس پکار دی. دا یې ویلي چې کانجو، کابل، علیګرامه، هزاره په دې علاقو کې پایپ اچولی شوی دی، ګیس پکې نشته، اسې پروت دی، دې څه فایده نشته، لہٰذا دا کمپلیټ کړئ چې څومره پایپ دې علاقو کې نور پکار دی آپ کې واچوئ. د هغې نه بعد ټولو علاقو موږ سروے وکړه، د هر یو سټریټ، دا نه ده کړې چې د اے سټریټ سروے وکړئ، بي پاتې کړی، بیا د سی کړي، د ټول سټریټس په دې کې پی ټي آی هم ده، په دې کې پی ایم ایل ان هم دی، په دې کې داسې خلک نه او د یو پارټۍ سره تعلق نشته، په دې کې مختلف د ټول کانجو، کابل، ټول علاقو موږ سروے کړي. او د هغې نه بعد په هغې علاقې کې میرټ باندې موږ کار کوو. او د دې بدله د سمپل ساده مثال دا درکړم چې په کانجو کې مونږ اوس چې فیز 4 سټارټ کوو نو مونږ سټارټ کوو د بر کانجو نه، د کوز کانجو او بر کانجو نه. او هغه سټریټس خلک جنرالي دا وایي چې دا سټریټس چې دي کې د اے ان پي زیات دغه دي او د پی ایم ایل ان زیات خلک دي یا د نور پارټیانو زیات، مطلب پی ټي آی هلته نشته خلک. د دې نه دا ثابتېږي چې که مونږ کولی خو د داسې ځینې به شروع کړو چې چېرته هلته د پی ټي آی خلک سیوا وي یا د یو مخصوص پارټۍ خلک سیوا وي. نو مونږ ته د بره نه د منسټر صاحب د طرفه او د ډپارټمنټ تر بدان طرف دا انسټرکشنز دي چې په میرټ به مونږ کار کوو. هر سټریټ به کېږي، هر کوڅه به کېږي، خو دا چې په یو ورځ کې دا پوره ایریاز نه کور کېږي، دا ټایم لي، دا کال لي، 2 لي. او مونږ خو ډېر په فاسټ ټریک باندې کار وکړو او لګیا یو کار کوو. انشاءالله یو سټریټ به نه پاتې کېږي. مونږ ته کلیر کټ د ډپارټمنټ نه طرفه انسټرکشنز دي او ډپارټمنټ ته د منسټر صاحب طرفه انسټرکشنز دي چې یو کوڅه چې د هر چا سره تعلق وي ټولې کوڅې به کېږي. ٹھیک شو؟ سر په کانجو کې او په هزاره کې په کابل کې تاسو څونه میټرې ولګولې سر؟ په دې علاقو کې هسې خو خلکو داخلي ډېرې کړي دي. ٹھیک شو جی؟ خو مونږ سټپ وایز په کابل کې مونږ 13 دسمبر 2019 نه کنیکشن شروع کړي دي. په کانجو کې مونږ بس دسمبر 2020 نه شروع کړي. په کابل کې 2000 نه زیاتې کنیکشن لګېدلي دي. دغسې په کانجو کې د 1000 پلس کنیکشن ولګېدی او دغسې روانې دي لګي. مطلب دا کنیکشن ګیس کنیکشن چې دا پروسیجر دی چې په یو میرټ باندې رواني، په نمبر باندې رواني. نو اوس مونږ د جون 2018 پورې کومو خلکو یې داخلې کړي دي او هغو ته لاین شته، نو هغو ته مونږ ډیمانډ نوټس ایشو کوو او کنیکشن ورته لګوو. دغسې زمونږ انشاءالله دا کوشش دی چې د جون جولای نه بعد به دا لیست نور مخکې لاړ شي. نو بیا 2019 والا خلکو فیسیلیټیټ شي. په دې طریقه باندې په سټپ وایز په میرټ باندې دا کار روان دی. کنیکشن یې ریګولرلی روانې دي او انشاءالله هر کور ته به کېږي، هر چا ته به کېږي، خو یو پروسیجر دی، یو طریقه کار دی. تاسو ته پته ده په یو ورځ باندې 5000 6000 کنیکشن نشي کېدی. نو لہٰذا د منسټر صاحب د طرفه دا انسټرکشنز او زموږ محکمې دا و چې چونکې په یو ورځ خو 5000 6000 کنیکشن نشي لګولی، نو د دې له یو ترتیب جوړ کړي چې دا په یو میرټ باندې سیسټم رواني. د هغې طریقه کار ترتیب دا شو چې چا مخکې داخله کړي، اکو د هرې پارټۍ یې د هر جماعت یې وایي چا مخکې داخله کړي پایپ ورته یي نو هغه ته کنیکشن یې شروع کوي. چا مخکې داخلې اکثر خلک کړي پایپ نه وي، نو هغه ځایونه کې هغه وایي چې دې کې پایپونه وکړئ، دې ځایونو کې پایپونه واچوئ چې دا ځایونه کمپلیټ شي او دې خلکو ته هم کنیکشن وشي. نو تاسو ته پته ده زموږ ټیمونه ورځ او شپه کار کوي. په دې روژه کې د پېشمني پورې مونږ لګیا یو، مونږ کار کوو، خو ټایم لګي. دا
غټي پروجیکټ دی بده باندې ټایم پی لګي خو خلکو ته به ان شاء الله چې ټول عمر د پاره غراحت او سکون ملاوي شي ان شاء الله. سر انیپور کې خو دوه تحصیلونه دي، تحصیل کابل او تحصیل مټه. په تحصیل مټه کې د ګواليري بها پیوري ګیس پایپلاین منظور شوی دی. سر نو په کابل کې خو کار شروع دی او مټه کې به کله شروع کیږي؟ سر بالکل چې د مټه د دمغار نه د مټې پورې څومره کلي دي دا تاسو ته چې ما په اوله کې څنګه وویل دا 3 فیزز کې زموږ کار روان دی. یو هغه و چې هغې کې لږ ډېر کار شوی و خو پایپ اسې پروت و لکه کابل کانجو په هغې کې بیا نور پایپ منسټر صاحب منظور کو اشته پایپ هم دغه شو کمیشن شو نور به کوم پایپ واچولی شو تقریبا په دغې کابل نه والا کانجو پورې په دې علاقو کې د 150 کیلومتر سمه پایپ اچولی شي. دویم سټپ کې د دمغار نه والا او د مټې پورې دا کلي دي په دې کې بانډیګانې دي نینګولۍ شیرپلم دا څومره چې علاقې دي پیرکلی د دې کلو چې دی د دې مین لاین کمپلیټ شوی دی هغې ته ګیس شروع شوی دی. سی ایم صاحب او منسټر صاحب اناګوریشن الریډي کړی دی او 2-3 میاشتې مخکې دې علاقو ته مونږ پایپ را شفټ کړی دی د ډسټریبیوشن پایپ چې کوم دی کوم چې په کوڅو کې پایپونه به ښورېږي او پایپ مونږ را شفټ کړی دی ټینډرې شوي دي د اخترناباد به انشاءالله د اناګوریشن زمونږ د دې پلانډ په فروری مارچ کې فروری اینډ مارچ کې خو د کورونا د وجې مارچ کې په سټارټ کې د کورونا د وجې دا ډیلی شو. هغو سی ایم صاحب او منسټر صاحب دا وویل چې دې نه به چونکې موږ خپل هغه دا و چې یو ګیدرینګ به جوړېږي خلک به راغونډېږي نو هغو دا ډیلی کړو. د اختر نه بعد یې کړو انشاءالله چې حالات څنګه بهتر شي د دې موږ اناګوریشن وکړو او د دې علاقو دپاره چې دی نو 290 زه اوس دې کې ایگزیکټ فګر ماته خو 200+ کیلومیټرز پایپ چې دی هغه اپروډ شوی دی او موږ پایپ شفټ کړی هم دی سایټ ته 4 انچ پایپ یو شفټ کړی دی 2 انچ پایپ هم زموږ سټور سره شفټ شوی دی. د اختر نه بعد انشاءالله که حالات ښه نو په دې باندې موږ کار شروع کوو او موږ کوشش کوو چې زر تر زر دا پروجیکټ موږ سرته ورسوو دې ټولو کلیو ته موږ ګیس ورکړو. سر تحصیل کابل کې چې کوم یونین کونسلې پاتې دي سر د هغې لپاره به څه طریقه کاري سر؟ ها به دې کې کابل نه علاوه د دې خوا د شریف آباد د دغه طرفونه چې کوم دي که نه د مرچکۍ شریف آباد دا ایریا ده دغسې د دیولۍ شاډیرۍ قلاګې دا سایډ چې دې دپاره د 2.4 بلین 2.4 ارب روپو سکیم منظور شوی دی. فنډس ټرانسفر شوي دي زموږ ډپارټمنټ ته سرویز کمپلیټ شوي دي او تاسو ته چې ما څنګه وویل چې د کووډ د وجې لږ کرونا د وجې دا کارونه لږ ډیلی شو لاست ایئر هم لږ ډیلی شو سکال هم لږ ډیلی شو او موږ دعاګانې چې دا زر تر زره دا مسله حل شي نو د هغې جواب نمبر به هم ایکسپیکټډ دی چې په روان جولای کې په هغې باندې په دې علاقو موږ پریکټیکلي کار شروع کړو. دا زموږ 8 انچ لاین د سرسنۍ پورې دی 8 کیلومیټر د کابل نه بیا د کابل نه دیولۍ شاډیرۍ پورې بیا 10 کیلومیټر دی او بیا د سرسنۍ آنورډس قلاګي پورې دا په 2 سټیپس کې دی 8 انچ دی او بیا 8 کیلومیټر بیا 12 کیلومیټر دی او له مین لاین کمپلیټ کېږي. د هغې نه بعد بیا موږ ډسټریبیوشن نیټورک او فنډز د مین لاین د ډسټریبیوشن نیټورک فنډز ټرانسفر شوي دي 2.4 ارب روپۍ چې دي ټرانسفر شوي دي. خو ظاهره خبره ده دا سکیم د 6 میاشتو د 1 کال نه دی په دې به 2-3 کال لګي او خو موږ به کوشش کوو ایز ا ډپارټمنټ به دا زموږ کوشش چې زر تر زره دا موږ کمپلیټ کړو چې څومره زر کېدی شي. سره تحصیل مټه کې چې کوم یونین کونسلې دي ګواليري ده بها ده ارکوټ ده شور ده سر د دې به کله کار شروع کېږي سر؟ د دې هم څنګه چې د کابل د شاډیرۍ او د قلاګي دا کوم پروجیکټ دی د دې سره دا پروجیکټ هم شامل دی دا بایدرۍ نه آنورډز 15 کیلومیټر او بیا دې نه علاوه د ګواليرۍ پورې چې کوم ایریا ده د چوپریاله پورې لاین وشو د چوپریال نه ګواليرۍ پورې دا ایریا سره د ډسټریبیوشن نیټورک د ګواليرۍ نه آنورډز بها سولاتن پورې موږ سروې کړې ده او هغه موږ سبمیټ کړې ده الریډي پروینشل ګورنمنټ ته موږ سبمیټ کړې ده او د دې نه علاوه د ارکوټ شاور پورې دې هم اپروډ شوی دی لاین دام د دې قلاګي کابل او د دې د سکیمونو سره یو ځای دی دا چې دی دا به هم انشاءالله په جولای کې ایکسپیکټډ دی چې دې باندې موږ پریکټیکل کار شروع کړو. فنډس ټرانسفر شوي دي کورونا نه وجې لږ شان ډیلی پکې راغله خو انشاءالله په جولای کې په دې باندې پریکټیکلي کار شروع شي. سر منسټر صاحب چې د ګیس په مټ کې کم کار وکړو د دې نه معاینه د څه قسمه کار په دې کې شوی دی سر؟ یاره زه خو په دې ځکه به کمنټ نه کوم چې زه د ډپارټمنټ سړی یم او بهرحال دا خو خلک به ګوري کار او خلک به په دې باندې بهتر کمنټ کوي چې یاره اوس څومره کار وشو مخکې څومره کار وشو او دا به زه ضرور وایم چې په موږ باندې یو انتهایی زیات پرشر دی په دې حواله سره چې
کار تاسو کمپلیټ کړئ، خلک فیسیلیټیټ کړئ او کار چې دی نو ډېر زیات دی مونږ ته. نو مونږ کوشش کوو چې زر تر زره دا کار کمپلیټ کړو. مونږ ویکلی زموږ سره د منسټر صاحب میټینګز دي په دې سلسله کې چې یاره دا تاسو د باندې پریکټیکلی کار شروع کړئ، کوم چې انکمپلیټ پروجیکټس دا کمپلیټ کړئ او دې ته ورسوئ هر ځایونو ته ګیس ورسوئ کوم چې اپروف شوي دي. نو کار زموږ سره ډېر زیات دی او مونږ به کوشش کوو انشاء الله چې دا کار زر تر زره کمپلیټ کړو او خلک مونږ فیسیلیټیټ کړو او کوم چې د علاقې نمایندګان دي او د دې لپاره دا کارونه کړي دا موږ سرته ورسوو انشاء الله. سر دا کومې کنیکشن چې اوس شروع دي په دا تحصیلي کابل چې دی نو دا خو مینه خلکو داخلي کړي وي، خو تحصیلي مټې دپاره به څه طریقه وي سر؟ سی ایم صاحب او منسټر صاحب یو نوی کوډ منظور کړی دی، یو فرش کوډ یې والا منظور کړی 8334 یو کوډ د جدید لپاره به د کنیکشن او میرټ جدایي د علاقو لپاره. نو دا یو ډېره غټه خبره ده چې د علاقو دپاره به د کنیکشن میرټ د نور علاقو نه جدایي. نو په دې طریقه باندې کو فرض کا هغو ته کار کمپلیټ شي لیټ سپوز 2022 کې نه 2022 کې چې خلک داخله وکړي نو هغو ته به کنیکشن یې کېږي باقي کال کې انشاء الله. سر دا کم کار چې روان دی نو آیا دا به په دې خپل پی ټي آی ټینیور کې پوره شي سر؟ مونږ به زموږ به بالکل دا کوشش چې دا کار کمپلیټ کړو، خو څنګه چې تاسو ته پته ده کرونا دا صورتحال پکې راغلی د دې وجې زموږ پوره ټایم لاست ایئر ډیلی شو، اوس بیا ډیلی شو. نو مې بي سر لږ ډېر کار د دې ټینیور نه اخوا واوړي، خو موږ به دا کوشش کوو چې دا به دې ټینیور کې دا کمپلیټ کړو او موږ پې د خپل طرفه پوره کوشش دی او دا ویکلی زموږ میټینګس کېږي او موږ ته د منسټر صاحب طرفه او د سی ایم صاحب طرفه د NA4 سپیسیفیکلی او موږ ته سټریکټلی دا او دغه چې یاره دا کارونه تاسو په ټایم باندې کمپلیټ کړئ. زموږ پوره کوشش چې انشاءالله به ټایم کمپلیټ کړو. مې بي که څه لږ ډېر پورشن نمونه پاتې شو نه به داسې نه وي چې یاره پروجیکټ په کمپلیټ نه وي، پروجیکټ په کمپلیټ وي لږ معمولي ډیلی مې بي دا صورتحال داسې و نو راتلی شي، خو بهرحال مونږ به انشاءالله کوشش چې دا مونږ کمپلیټ کړو زر تر زره.